ملک احمد وفا تورغار یونین رجستر تنظیم ریجنل ریسورسز ډیولپمنٹ اسوسییشن خانوزی زرا خبرې بسم الله الرحمن الرحیم پر نویس تاریخه डी सी صاحب او डी सी صاحب د डी सी سکواډ خپل عمله ورسره او د डी सी سره خپل عمله ورسره راغلي دي تور غره توړ پوړ یې کړی دي شیشې ماتې کړي دي کوم زموږ چې لاندې کوم الجان کړلي دي د هغو خولې ورباندې کړي دي ساه یې وربنده کړي ده هغه چې یو ورځ ودرېد دویمه ورځ هغه اوبه راپورته کړي هغه بلاسټ کوي هغه کښته کوي هغه ختم کوي هغه ډېر تاوانونه زموږ ډېر تاوانونه شوي دي سلفونه خلاصېږي زموږ د چوکیداران دغه غره کې د ای سي او ډي سي ته دا خبره ده چې چوکیدار نه پرېږدي ته په چا زما دا سیفټي کوې دا زما ماشین دې په چا ګرځوې دلته ما د کروړاو سامان لوړ ذاتي طور زما ذاتي طور پروت دی مړه د ذاتي پیسو دی دا د مالکانو دی دا د ټیکدارانو دی ته راسې بیټرۍ وړې او یو پوچ ګاج نسته بیټرۍ ورک سي ډریلان ورکږي او د خلکو ته منع کوي د کوارې پر خپل ځای ناست دی لیویس پر خپل ځای ناست دی دغه تی وی څنګه دا تر اغلاوي له ما سره بد کوي دا د ولس سره بد کوي دا په سوچې سمجې ته دا یو جګړه مشترا جوړي دا تور غره یونین پر مشت اطلاع رااله موږ په یو بل مسلاخ ته رالو سار موږ خپل ټایم سره وټاکئ 2 غنټې کې موږ په غره کې وګرځېدو د غرو حالات ما موږ واخیستې خوله بندول او د غره ساور بندول دا موږ نه خبر دا کوم انجینیر ورته وایي سړی پر دغه ځای کښېنوه چې کرم باندې غر باندې ته خو نو دا تر مه کوو چې زما 600 فوټه لاندې هلچ کړلی دي یو ډاډ وکړي یو ډاډ په 8 لکه روپۍ بیا موږ نسو تړلی دغه 10 فوټه لرګی غواړي نو زموږ او ذاتي طور یو سړی په شیشې د شیشو دونه غلط کار کړی دی هر چا چې کړی دا کوارف وتې وي لیویز وتې وي ای سي وتې وي او ډي سي وتې وي دا له ما زه په پوره 14 میاشتې چا شیشه نه ده ماته کړې د لوی تور غوینې نه زه د ماته کړه دا د دغه پور به راوړي د دغه به جواب دی کوي چا وکړه ولې وکړه هغه سړی به موږ ته منتخب کړي موږ په غره کې به د شر و فساد موږ نه غواړو موږ دا کرم دغه نه دی چې خامخا موږ د کرم موږ امن غواړو د امن دا یونین چې کوم دا یونین دی دا یونین چې دا دونه خوارۍ کښلي دي دا صرف دغه دپاره کښلي دي چې دا غر سیفټي سي د امن ګواره سي او خلک روزي ځین واخلي او اوس فعلا بند دی موږ کوشش کوو چې خلاص شي موږ دغه کوشش هر ورځ کوو چې خلاص خو دغه تلا بند دی چې ما کوارې پرونه پر ولاړ ما لیویز ورونه پر ولاړ راځي څوک راځي ای سي او ډي سي وتې وي شیشې ماتوي دا نو دا ذاتي بدله ما سره کوي او شی غلا کوي دا ګرد د اسسټنټ کمشنر دا زموار دی موږ د خلاف هر څه کولی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل 29/9/2025 डी सी पशीन मंसूर साहब और ये हमारा ई सी कारेजात अमीर हमजा बिलो ये हमारे थोड़गढ़ पहाड़ पे आए थे यहाँ तकरीबन 1.5 साल से ये काम बंद पड़े हैं सारे काम इस ये ई सी अमीर हमजा का एक ड्राइवर है इकराम नाम है वो यहाँ पे आलूजूम पे उसने लुटमार मचाई हुई है अलजे सारे बंद है चौकीदार भी नहीं है ये किसी के सेल्फ उठा लेते हैं किसी के जनरेटर उठा लेते हैं और 6-7 दफ़ा इसने 20-22 बैटरियाँ लोगों का खोल कर लेकर गए वो ये चोर बाजार तो नहीं है जिसका कोई चीज़ उठाना है उसका एक लोटा भी आपने उठाना है वजू वाला आपने उस पर चिल्ली कर देना है कि हम ले जा रहे हैं हमारा ज़रूरत है या ऐसे आप काम करोगे ये इकराम को ख़ास कर तंबीचा हमारा ख़ास कर ये चीफ सेक्रेटरी और हमारा कमिश्नर और गवर्नर बलूचिस्तान से हमारी ये अपील है कि हमारा पहाड़ तकरीबन 15 महीने से बंद पड़ा है ये थोरगर इसके बावजूद अमीर हमजा अपने स्क्वाड के साथ आकर कल इसने शीशे तोड़े और इसने तकरीबन कुछ आलूजों पर उसको सील किया है कपड़े से ये आलू जब बंद हो जाएगा इसका हवा का रुख बंद हो जाएगा तो ये स्लिप हो जाएंगे ये 700 600 800 900 फुट तक गए हुए इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है ये लोगों ने बाप दादा का जागीर बेचकर पैसे इकट्ठे करके ये खुदाई की है लेकिन ये हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं खासकर इसका ये अमल जो हमारे लज्जियों को कपड़ों से सिल किया है इसको फौरी तौर पर खोला जाए और जो हमारे शीशे तोड़े हुए हैं इसका ज़ाला किया जाए और जितने भी लज्जुआ और कमरों से हमारे शीशे खास
خاص کر اکرام جو لیویز والا ہے اسی کا خاص ڈرائیور ہے, اس نے کم از کم یہ 80-90 سے زیادہ 100 بیٹریاں اس نے چوری کر کے لے کر گیا ہے. سیلف جنریٹر جو بھی سامان ہو, ڈرل ہے, پک ہے, یہ سارا اٹھا کر لے جاتا ہے, کوئی پوچھ گچھ والا نہیں. ہمارے بالا حکام سے یہ عرض ہے اگر اسی طرح ہمارے ساتھ امیر حمزہ کو خانوزی سے کارزہ سے پوری طور پر برطرف کیا جائے. یہ ہمارا حکام بالا سے یہ درخواست ہے, اگر اسی کاریزات امیر حمزہ کا یہی چال چلن چلتی رہی تو انشاءاللہ ہم نیشنل ہائی وے بلاک کر دیں گے. تب تک پھر بلاک رہے گا, تب تک اس کے یہاں سے ٹرانسفر کے آرڈر نہیں آ جاتے.